बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। زم تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا او ملګرو د بټخیل نوبهار په هغه کور کې ناست یو، هغه بچیانو سره ناست یو. اختر په لومړی ورځ تاسو کوم پروګرام کتلی او د بچیانو کمې میوې خرڅولې، هغه سامان مونږ هغې ماشومانو ته حواله کړو چې دا بچیان ما نورې سودا نه خرڅوي، بلکې دوی به خپل تعلیم، خپل دیني مدرسه، خپل سکول به وایي او الله تعالی به د دوی د ژوند چې کومه ولاړه پایه وه، کوم په 14مه روژه چې دې بچیانو بابا په حق رسېدلی و، د دوی ژوند څومره د سختو سره هغه پروګرام هم تاسو کتلی و. اخلاص په لار د هغې پروګرام نه بعد چې کومه مسافرو پیسې راولېږلې، په هغې باندې مونږ داسې سوچ وکړو چې دوی ته بې داسې روزګار روان شي، 200 روپۍ دوی ته راځي، دا بچیان خپل سکول خپل تعلیم جاري وساتي او په لارو کوڅو کې راتلونکي وخت لا بیا په ټوکرۍ کې چپس، پاپړ، چناچور وغیره خرڅ نه کړي. هغه دویمې کړای نه بعد چې کوم نومونه زنګ سره په هغې کې پاتې شوي یا وروسته کومو ملګرو پیسې رالیږلي وي، هغه یو څو نومونه د سر شیر کوو، بیا په هغې پیسو باندې مونږ څه وکړل، هغې پروګرام بس تاسو سره نشر کوو، زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو، دې کې زنګ سره شیر محمد صاحب د قطر نه 8000 روپۍ او طوطي مقبس شهر سلام نه چې په دې کې د منیر بھائی طرف نه 350 ریال او لاست نمبر 021 ریال. دې نه علاوه عمران بھائی ته چې کوم لاست نمبر 519 حواله کړی 100 ریال هغه هم د بچیانو دپاره دي. فضل او دغه ملګرو د 30 سوي دي نه 220 ریال چې کم رالیږلي او بیا سبحان الله صاحب لیست په شارجه کې چې لاست نمبر یې 2953 250 درهم هغه هم د بچیانو دپاره راغلی دی. د دې ټولې پیسې زموږ سره 3,83,358 روپۍ چې کومې جوړې شوې. زما په څنګ کې افتخار بھائی ناست دی، زموږ د علاقې زموږ د سیمې او رور دی، زموږ خپل کاروبار کوي، خپل بزنس کوي. دوی سره چې کله عمران بھائی په درو خبره اترو شوه نو د هغه وینا دا وه چې دې بچیانو دا پیسې به زه په خپل کاروبار کې انویسټ کړم او کوشش به مې دا وي چې د دې بچیانو دپاره میاشت بعد 200 روپۍ دوی له مدن راځي چې د دې بچیانو د کور ګزاره پې کېږي، دوی چاته محتاج نه وي، چاته حریان نه وي، دا بچیان دوباره ټوکرۍ په لارو کوڅو کې ونه ګرځوي. افتخار بھائی نه به هم تپوسونه کوو او کومو مسافرو چې پیسې رالیږلې وي هغه پیسې موږ د دوی سره انویسټ کړو، انشاءالله په هغې پیسو باندې به د دوی د کور مخ په وړاندې ځي او دې بچیانو نه به هم بیا یو څه تپوسونه کوو. السلام علیکم افتخار بھائی. وعلیکم السلام. افتخار بھائی کوم پروګرام چې تاسو د اختر په ورځ کتلی و او ټوله دنیا یې جوړولي او مسافر یې جوړولي، تا خپله هم ماته ویې چې زما ورته حالات ډېر زیات خراب شوي او پروګرام ته په کم نظر ګورې، کومې پیسې چې د دې بچیانو اوس تاسو ته حواله شوې د اخلاص ته طرف نه، په څه امید باندې انشاءالله مسافرو ته په څه میسج ورکوې چې په دې باندې به د دوی د کور دا ژوند څومره الله تعالی بدل کړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له دونه ښه مقرره کړه تاسو چې د دې یتیمانانو په سر باندې لاس کېږدو او د دوی دا پیسې ضایع نه شي او په داسې دغه کې هم بندې کړې چې یاره دوی ته ښېګړه خیر راورسي. زما په خپله دا یو ارمان و چې یاره زه ستاسو په دې اداره کې وچلېږم، یو دغه خو هلته زه بزنس کوم، کاروبار مې دی، لکه زه الله ته مې وي چې ما ته پکې یو مقرره کړی، الله پاک پکې ماله یو مقرره کړه ده د دې ماشومانو د دې یتیمانانو په سر باندې لاس او ستاسو د ټولو مسافرو ډېره ډېره شکریا، ډېره ډېره مننه. الله هم ښاد او آباد لره، خوشحاله شئ ځکه چې تاسو په دې غریبانانو باندې او په دې یتیمانانو باندې په سر لاس ږدئ، الله به تاسو چرې نه خرابوي او الله به هم انشاءالله الله به هم د وطن ثواب وکړه چې خدای هم په دې خپل وطن ثواب وشي او ډېره مننه او ډېره شکریا ستاسو د ټولو مهرباني. افتخار بھائی په دې پیسو باندې به انشاءالله د دې کور د دې بچیانو چې کوم ولاړه پایه دغه به الله تعالی تر کم حده پورې مخ په وړاندې بوځي انشاءالله چې تر کومه پورې مې زندګي وه او ژوندي وم نو انشاءالله زما دا کوشش دی چې زه ټولي چې څه ګټي زما الحمدلله کاروبار شته، زه یم چې دا څه ګټي که نه چې دا غونډې زه دوی له راوړم، اورې دا زما یو میشن دی او دا هم الله پاک ماله یو مقرره کړې ده او د دې موقع د لاسه صرف د دنیا دغه نه غواړم، صرف د الله رضا غواړم، په دې کې زما صرف د الله رضا ده انشاءالله، نور به کیسه نه. ډېره مننه، الله دې آباد لره. چې تاسو سکول ته ځئ؟ سکول ته ځئ؟ هغې ورځې نه بعد بیا مې وایستې که نه بهر؟ نه. نه وباسئ؟ نه. ولې نه وباسئ؟ تاسو راته ویلي ووایه بیا به نه وباسئ. او شاباس، موږ درته ویلي لکه تاسو په خبره عمل کړی دی او مدرسې ته سکول ته خو ځئ که نه هر څه برابر دی؟ دا انکل چې کوم راغلی دی ستاسو پیسې دوی سره بندو. ملګرو د څه مجبورتیاګانو په وجه موږ تاسو ټول مسلمانان یو په دې خبره پوه یو د دې بچیانو پلار په 14مه روژه په حق رسېدلی دی نو په دغې وجه موږ هغه کونډنخور چې کومه په کمره کې ناسته هغه به ویډیو ریکارډینګ کې نه شو کېنولی، خو د دې بچیانو به انشاءالله سکول مدرسه بالکل جاري وي
او هر وخت که د اختر خوشحاله وي هر څه چې وي موږ به راځو د دوی خیر خبر به هم اخلو او د افتخار بھائی نه هم ډېر زیات امید ساتو انشاءالله چې دی به د پیسو باندې داسې یو روزګار کوي او په داسې سوچ باندې به استعمالوي چې هغه څنګه تاسو ته وینا وکړه چې د پیسو ته د هغه ضرورت نه و خو په دې سوچ چې ما ته یو د خدمت موقع میلاو شي دی به د میاشتې میاشتې که 2 روپۍ ګټي 4 ګټي هر څه چې وي دی بچیانو ته به راځي او د دوی ژوند به پرې مخ په وړاندې ځي هغه بچی چې کم نن خو به دوی په دې لارو کوڅو کې میوې خرڅې کړې وي خو کال 2 یا 3 کاله بعد به داسې راتلو چې دا بچیان به د لارو کوڅو د ګرځېدلو نو ځکه چې رنګ رنګ قصې موږ او تاسو په فیسبوک کې وینو زموږ د دې بچی عمر 10 کاله دی دا وخت د دې وخت سره د دې دور سره ښه نه راځي چې د 10-12 کالو زما او ستا یو بچی په لاره کوڅه کې ناسته وي بیا د اختر په ورځ میوې خرڅوي ولې چې یتیمه ده دقه 2 خوریانې دي مور یې د سره په دې کور کې هغه هم په خپو باندې معذوره د ژوند ډېر زیات د سختو سره الله تعالی د مسافرو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي ډېرې زیاتې راحت دې ور ورکړي چې هغه داسې کورونو ته رڼاګانې ورولي داسې کورونو ته خوشحالۍ ورکوي چې د هغې خلکو د ژوند یو مقصد د هغوی د ژوند چې کومه لاره وي د هغوی د ژوند چې کومې خوشحالۍ وي هر څه نیمګړي وي بچې هغه ترګان کومو خلکو چې له پیسې رالېږلي هغوی خو په دعاګانو کې یاد ساتئ که نه که هېر شوي دي ده ساتو یې څونه دعا ورته کوئ او په څه ټایم کې ورته زیاته دعا کوئ چې مونځ وکړه ته ورته دعا کې که او څه ورته وینا کې خدای دې ښه ساتي ښه ملګرو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او دا و د بټخیلې هغه دردېدلې داستان کم چې د اختر په اولنۍ ورځ وله زه راغلی وم او د دوی د بابا په هغې ورځ د مرګ 14مه ورځ الله تعالی دې بچا باندې هم داسې ورځ رانولي چې داسې 2 بچیان وي بیا رور نه وي او د ګټې وټې سامدن نه وي ساسره نه وي او بیا پې د پلار سوری هم نه وي نو ژوند ډېر زیات ګران شي خو الله تعالی د اخلاص ادارې لا په اخلاص اداره کې خدمت کوونکو لا د دې سره مرستې کوونکو لا د اخلاص په حق کې ښه اواز اوچت کوونکو ټولو خلکو له د الله تعالی ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي ځکه چې هغوی د خپل ژوند سره د خپل ځان سره د خپل کور سره داسې بچیانو ته ډېرې خوشحالۍ ورکوي نو د دې بدلې دې الله تعالی په دې جهان هم درکړي او په هغې جهان هم درکړي ښه ملګرو دې بچیانو چې کوم موږ سټام لیکلی د افتخار بھائی سره هغه هم تاسو به سکرین لیدی شئ او کم 3,50,000 روپو چې موږ اګریمنټ لیکلی د افتخار بھائی سره هغه هم تاسو کتی شئ موږ د تا د 3.5 لک روپو چیک ورکړو او الله دې وکړي چې دې په دې پیسو باندې د سبا نه کاروبار شروع کوي الله دې دوی له هم ښه منافع ښه کاروبار ښه روزګار ورکړي ځکه چې اوس صرف د دوی د بچیانو نه بلکې اوس د دوی په کاروبار کې د دې بچیانو هم رزق تړلی شوی دی او الله دې وکړي چې په ښه طریقې سره دې دا کار انجام ته ورسوي او دا بچیان د ځان سره د خپلو بچیانو سره مخ په وړاندې بوځي دې نه علاوه د بچیانو زموږ سره 24,358 روپۍ پاتې دي چې په هغې باندې به مونږ دې بچیان ته اوس د اختر که دوی څه کپړې پیزار ضرورت وي یا دوی دې کور ته راشن یا څه ضرورت وي نو هغه عمران بھائی هم دا وخت زموږ سره موجود دی او چې دوی کله هم ضرورت راتلو هغه پیسې زموږ سره امانت پرتې دي انشاءالله ټیم په ټیم به مونږ دوی ته د هغوی نه د دوی خرچه د هغوی کپړې پیزار څه چې وي هغه به یې زموږ سره امانت وي نو 24,358 روپۍ د هغې 3,50,000 نه علاوه هم د دې بچیانو زموږ سره امانت پروت دی د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د کیمرامین عبید جان سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته